دا د ساختونه موږ د دې بلډ پریشر دپاره د شوګر دپاره او د زیړي دپاره داسې دا طبي موږ بیچي او سره د دې چې که د هغه د چا د زړه مرض یا د کینسر مرض نو په دغه ساختونو یې الله پاک ښه کوي او هغه ډېر ښایسته ساختونه دي نبي پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف دی د هغه درود شریف باندې خدای پاک دغه مریضه په هغې کې اویا قسمه مرضونه دي خو دا غټ غټ پکې دا دي په هفته کې به 2 ورځې زه دا کار کوم نور به نه یم د اتوار ورځو او د پیر ورځو اتوار او پیر په دې 2 ورځې به زه یم د سهار نه د ماښام پورې به د خدای د مخلوق د ناست یم او چې څه خدمت دي به کومه خو درخواست دا ده چې ښځه به یوه نه راځي که بوډۍ او که پیغلی خو راځي به نه خپل زوی دې رالیږي خپل خاوند دې رالیږي که رور دې رالیږي بعضې سړی دا خبره کوي چې یاره تا باندې تعویضونه شوي دي او په پلاني ځای کې ښخ دي نو دا سړی چې په دې ځمکه کې لاندې تعویض ویني نو خزانه پکې ولنی چې خزانه ځان راوباسي جو په ځای وپوره شي ما بابا په دې خبره باندې مجبوره کړو چې د دې کوم حکمت چې دی د دې نه عام عوام ته زموږ خلکو ته فایده ورسي یو طرف ته هغه جعلي پیران چاله چې نه مونځ ورځي نه ولا کلمه ورځي نه دعای قنوت او دغه شانتې نورې خبرې اترې هم نه ورځي چې لکه اوس نن سبا ډېر خلک داسې دي چې کار روزګار یې نه بس دې طرف ته راشي چې یاره یا زه تعویض کوم یا دم کوم یا داسې که نه دغه خلکو لکه دا پیشه ډېره زیاته بدنامه هم کړه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو زه یم وحید الله خان ګرانو ملګرو دا مهال زه په سوات کې موجود یم بیا دا ګلي باغ دی په سوات کې دننه ګرانو ملګرو په تیر شوي پروګرامونو کې مختلف ځایونو ته زه تللی یم کوم ځای کې چې د کلي د خلکو د طرف نه ما د شکایت موصول شوي دي چې یاره جعلي پیر دی یا د خلکو نه ډېرې پیسې علي یا دغه شانتې نور په منفي سرګرمیانو کې ملوث خلک یي خو ځان له مخې ته نوم د تعویضونو یا د دم یا دغه قسم نومونه ورکړي ګران ملګرو په تیر شوي پروګرامونو کې ما ډېر داسې کسان جعلي پیران چې دي هغه ایکسپوز کړي دي خو نن زه په ګلي باغ کې ناست یم زما په څنګ کې ناست ډېر محترم میاں نور بادشاه صاحب چا چې په خپل لاسو باندې قرآن پاک هم لیکلی دی دې نه علاوه نور کتابونه هم لیکلي دي دای وضاحت به بابا صاحب په خپله کوي ګران ملګرو ما په خپل ټول ژوند کې مختلف دې قسم خلکو سره زه زما میل ملاپ شوی دی خو زما په ټول خپل ژوند کې ما د میاں نور بادشاه صاحب په شانتې تقوادار پرهیزګار او انسانیت سره او د انسانانو سره مینه لرونکی یو انسان ما په خپل ژوند کې نه دی لیدلی دا زموږ دپاره ډېر د فخر او ډېر د ستاینې وړ خبره ده چې نن میاں نور بادشاه صاحب موږ ورته مینې نه بابا جی وایو بابا جی زموږ سره ناست دی زه د دې یو جهان مننه کوم چې زموږ سره کېناستو د بابا جی په لاسونو کې یو حکمت هم دی بابا جی په دې نه مخکې ما ډېر په ګرانه باندې بابا په دې خبره باندې کنوینس کو چې د بابا سره کوم حکمت چې دی په دې دنیا کې د الله پاک ډېر داسې کسان شته چې الله پاک ډېر زیات خوښ دي او الله پاک ته ډېر دغه تقوا په وجه باندې الله پاک ته ډېر زیات نږدې هم دي ما بابا په دې خبره باندې مجبوره کړو چې د دې کوم حکمت چې دی د دې نه عام عوام ته زموږ خلکو ته فایده ورسي یو طرف ته هغه جعلي پیران چاله چې نه مونځ ورځي نه ولا کلمه ورځي نه دعای قنوت او دغه شانتې نورې خبرې اترې هم نه ورځي او یو طرف ته بابا جي دی چا څوک چې په خپله ځان نه مخامخ کول غواړي خو د دوی سره دوی ساختونه کوي او د بلډ پریشر د شوګر د زیړي تور زیړی دغه شانتې مختلف قسم بیماریانې بابا بیا په خپله وایي د دې ساختونه ورکوي او الحمدلله چې څومره کسانو له دا ساختونه ورکړي دي تقریبا ټول بالکل ټیک ټاک شوي دي الله پاک فضل و کرم دی او دا حکمت یې باباجي په لاس کې ښودی دی دا د الله پاک ویش دی چې چاله هم ورکړي او د دې ټول دار و مدار زما په خیال باندې په پرهیزګارۍ او په تقوا باندې دی راځئ باباجي سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام باباجي صحت مو څنګه دی خیر دی شکر دی الحمدلله ستاسو دعاګانې دي د ټول نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د خدای د مخلوق سره دونه مینه ده او محبت ده چې د هغو د خدمت دپاره راغلی او دغه مخلوق ته خیر ورسي او پیدا ورسي نو د دې د الله پاک تعالی اجر درکړي او خدای دې ستا درجې اوچتې کړي او نور دې هم دغه شان خدای پاک تعالی د نیک خدماتو توفیق درکړي او زموږ عرض دا دی چې په دې باره کې لکه حدیث وفرمایل دا خبره بالکل ټیک ده چې د دې شکرانو دپاره او د دې قصو مسلو دپاره
ډېر خلک دی چې لګیا دی دا دوکې شوکې کوي او د خلکو نه دا پیسې وصولوي او پیسې هم په ډېر لوی رقمه چا 10 سره او چا 40 سره دا مې لا اورېدل چې دلته کې یو سړی دی خو 1 لک روپۍ لي نو دا ناجایزه کارونه دي ما دا خبره ده چې دا پیسې چې تاسو داسې لګوئ دا یتیمانو له ورکوئ مدارسو کې ولګوئ جوماتونو کې ولګوئ کوهی پې وباسئ دې کې وګوئ تاسو له به خدای تعالی ډېر لو صحت هم درکړي خیر ورته هم نصیب کړي بل دا بعضې سړی دا خبره کوي چې یاره تا باندې تعویضونه شوي دي او په فلاني ځای کې ښخ دي نو دا سړی چې په دې ځمکه کې لاندې تعویض ویني نو خزانه پکې ولنیني چې خزانه ځان راوباسي چې په ځای وپوره شي نو خزانه نیني او دغه د په خپله ښخ کړی تعویض دی هغه بیا تاسو له راوباسي او وایي یاره دا د باندې شوی دی او دونه روپۍ به راکړې دا پیسې دغه صاحبان چې کوم کار کوي هغه هم ښه نه کوي ځکه چې دا حرامې پیسې دي څوک چې دا وله ځي دا هم ښه نه کوي دا هسې سیند ته دودي ده د خدای په نامه باندې صدقات ورکوئ څه مرضونه یې څه افات بولیات یي صدقه ورکوئ خو الله پاک دې صدقې د برکته زموږ د افات بولیات ښه کوي نو خدای پاک به نصیحت درکړي موږ اول د وحید الله صاحب ما دغه وکړو یاره دا د ساختونه موږ د دې بلډ پریشر دپاره د شوګر دپاره او د زیړي دپاره داسې دا طبي موږ بیچي او سره د دې چې که دغه د چا د زړه مرض یا د کینسر مرض نو په دغه ساختونو یې الله پاک ښه کوي او هغه ډېر ښایسته ساختونه دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف دی دغه درود شریف باندې خدای پاک دغه مریض په هغې کې اویا قسمه مرضونه دي خو دا غټ غټ پکې دا دي الله پاک والا صحت ورکوي خدای پاک یې ښه کوي خو زه به یو عرض وکړم چې ما له چې څوک راځي نو هغې کې به نارینه راځي زنانه به نه راځي کمې زنانه باندې چې کم تکلیف یې خپل زوی ته دې وایي خپل لور ته دې وایي دا خاوند ته دې وایي نو هغه خاوند او زوی دې راشي ما ته دې ووایي انشاءالله تعالی موږ به له هغه ساختونه ورکوو الله پاک به له صحت ورکوي او بله دا ده چې په هفته کې به 2 ورځې زه دا کار کوم نور به نه یم د اتوار ورځو او د پیر ورځو اتوار او پیر په دې 2 ورځې به زه یم د سهار نه د ماښام پورې به د خدای د مخلوق د ناست یم او چې څه خدمت وي به کومه خو درخواست دا ده چې ښځه به یوه نه راځي که بوډۍ او که پیغلی خو راځي به نه خپل زوی دې رالیږي خپل خاوند دې رالیږي که رور دې رالیږي که دا هېڅ نه وي ګاونډي څوک چاته دې وایي خو د نارینهو سره میکاري زنانه به نه راځي که زنانه پرس کار راغله نو واپس به ځي خدای پاک خوشحاله که دا زما تاسو ته درخواست دی او روغول جوړول د الله په قدرت کې دي موږ به درخواست کوو او الله پاک به انشاءالله تاسو له صحت درکوي که خدای ته وګورئ بابا جي دا راته مو وایي چې تر اوسه پورې خو تاسو ډېر ساختونه خلکو له ورکړي هم یې که نه نو بیا فیډبیک تاسو ته څه راځي هغه بیا هغې سره الله پاک ښه کړي دي او دا وحید الله صاحب دا زه چې چا له ساختونه ورکړم نو زه ورسره خپل نمبر هم ورکړم د هغو هم نمبر والم چې دا ساختونه تاسو وخوړو په 3م 4م ورځ زما سره رابطه وساتئ چې تا ته څونه فایده حاصله شوې ده نو د خدای پاک فضل دی الحمدلله دا زما برکت نه دا دغه آیاتونو دغه درود شریف برکت دی چې خدای پاک به مریضان ښه کوي نو داسې شوې ده چې چا له ما دا ساختونه ورکړي دي خدای پاک ښه کړي دي او داسې بې اولاده زنانه چې هغه د زمانې شنډ وي اولاد یې نه کېږي هغې دپاره موږ ساختونه ورکوو او په سوونو زرګونو ښځو له خدای پاک بچي ورکړي نو دغه هم موږ کوو خو دغه زنانه به نه راځي په هغې باره کې راځي د هغې خاوند دې راشي چې یاره زما ښځه بچیني کي واړیني کي شنډې ده هغه ساختونه به موږ خدای پاک به ورله بچي ورکړي خو خاوند به یې راشي موږ به له ساختونه ورکوو نو دغه د دې ډېرې ښې نتیجې راوځي د اوسه پورې چې چاله موږ دا کار کړی الله پاک ولې صحت ورکړی او چاله د دې وړو دا ساختونه ورکړي خدای پاک هغه زنانه له واړو ورکړي صحیح بابا جي دا راته مو وایي چې په دغه ساختونه کوم چې تاسو ورکوئ په دې ساختونو کې د ندرج آیاتونه چې دي دا د قرآن پاک آیاتونه یا د دې نه علاوه نور څه دواګانې پکې وي دا د دې وړو دا ساختونه چې دي دا خو دغه د قرآن آیات دی او دا دغه چې ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين
دا د وړو د کېدو دپاره د شنډې ښځې دپاره دا آیات سړی 80 پېرې ولیکي او 80 ورځې دغه زنانه خوري نو خدای پاک ول اولاد ورکوي او دا دغه دپاره چې دی د دې زیړي دپاره او د شوګر دپاره بلډ پریشر دپاره د هارټ اټیک دپاره د کینسر دپاره دې دپاره چې دا دی اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم دا درود شریف دی دا د اویاو مرضونو خدای پاک په دې کې شفای ښودله او الله پاک موږ چې چاله وکړو خدای پاک جوړ کړو نو ډېر ښکلی ساختونه دي او زموږ په ښه یقین دی او چې څوک یقین والی والي الله پاک یې زر جوړوي صحیح دا راته م وایي باباجي چې دغه ساختون له چې څوک راځي د دې شکرانه څومره ده او بل دا راته م وایي چې د دې بیماریانو علاوه لکه د ماشومانو اکثر یریږي یا د پیریانو دا کم مسله چې که نه په دې کې هم تاسو څه کوئ نو دغه خو د دې ساختونو خو دا ده چې دا موږ په زعفرانو لیکو نو د زعفرانو هغه خرچه یې الو ځکه چې زما دونه چار نه کېږي چې دغه هم سړی داسې ولیکمه زعفران پکې د 200 روپیو لګېدلي که د 300 روپیو لګېدلي نو هغه زعفرانو هم دا پیسې به راکوې نور شکرانې زه نه علمه او پیریانو چې په چا باندې زما په دې ژوند کې چې تقریبا د 100 زرو نه به زیاتې پیریانیان ما کتلي نو هغه ټول دروغ دي یوه جنوټې چې لا ځوانۍ ته نه ورسېدلې هغه په هغې پیریان وو او بس په هغه ساعت باندې ما بند کړل لاړه خلاصه شوه نور اکثر دروغ دي رښتیا ډېر لږ دي په دې کې ډېر لږ دي رښتیا نو چې رښتیا یې مونږ دغه کوو دا دروغ چې یو مونږ یو ورځ خاطر وکړو خو بل ورځ بیا دغه وکړو چې بهی دا دروغ وی د پلار یا د مور یا د خاوند دا پیسې دي توانې زه به دې ته بیا صفا حل ویم چې دا دروغ دي نو بس اوس خپله څه دغه یې وکړه اوس ځئ او بیا به دا کار نه کوئ نو قسمیږم چې بیا به دې خاوند لا او دې دغه له دې پلار لا رور لا دې له به دا تکلیف نه ورکوي او دې پیسې به بې ځایه نه خرابوئ نو دغه په دې کې خو دا چل دی او د وړو د زیل یا وړ جاړي یریږي د دې مونږ یو تعویض کوو او هغه په بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بالله السميع العليم دا په دې باندې دا بنګه دا د دې تعویض ولیکو وړکو ته بغاړه واچو او الله پاکي بس خکی او بیا او چې ډیر ناکاره وړکي نو بیا د هغې دپاره موږ دا وکړو چې انت الهادي انت الحق لیس الهادي الا هو په دې والا په زعفرانو ساختونه ولیکو هغه په اوبو کې دغه کې دا وړوکی دغه شي او دا قهر او د غوسه او دا زیل خدای پاک ختم کړي بس دغه کار دی کوي باباجي دا راته م وایي چې تاسو چې کوم قرآن پاک لیکلی و خپل لاس باندې نو هغه او تاسو بیا دوباره هم شروع کړی و نو دا یو څه صورتحال دی کوم ځای ته ورسېدو ښه نو هغه قرآن شریف چې موږ ولیکو نو بیا د دې دوباره قرآن شریف باندې ما دا شروع لګوله چې هغه تقریبا په 14مه سپاره ختمېدو واله ده او په دې کې انتهایی تحقیق ما کړی دی او انتهایی ګیر چاپېره ګلکاري مې ته ډېره ښکلې ګلکاري مې کړله او بیا چې کوم دی د هغې نه مې زیات په صفایي کې راوستی دی نو ما ویې چې یاره دا به هم یو نښه پرته او بل دا ده چې د قرآن خدمت دی او د ذکر اذکار کې جو حساب دی که نه نو بس الله پاک دې توفیق راکړي او خدای پاک دې د دې اجر موږ له راکړي نو دا زه ډېر زیات خوشحالېږم چې کله قرآن پاک ته کښېنم او یو رکوع ولیکم او بیا اوس دا سوال کوم چې خدای پاکه بوډا شویم وخت مې دونه نشته خدای پاکه دونه ژوند راکړي چې دا قرآن شریف پکې سر ته ورسي او بیا که مرم وجو بس ټیک ده نور بابا دا راته ووایي چې لکه اوس نن سبا ډېر خلک داسې دي چې کار روزګار یې نه بس دې طرف ته راشي چې یاره یا زه تعویض کوم یا دم کوم یا داسې که نه دغه خلکو لکه دا پیشه ډېره زیاته بدنامه هم کړه نو دا خو دا ده که نه چې دا د چا چې روزګار نه وي که نه نو د دې یا یې خپل کور نه یا یې حج ته زړه کېږي نو دا د حضرت غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه د خدای فرمان دی او بیا د مولانا عبدالقیوم حقانی رحمت الله علیه په یو رساله کې ما په خپله وکاتو نو چې ما پې کله عمل وکړو نو زه خدای عمرې له هم بوتلم او زمونږ کور وران جاړ کور و هغه کور هم خدای جوړ کړو او هغه چې د اوداسه د شروع نه د اوداسه د ختمېدو پورې چې دا وایي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي
زما د په خدای قسم حج به هم خدای وکړي واده هم چې نواده لګي واده هم خدای وکړي که جنۍ وي د هغې هم خدای واده وکړي او کور ثواب هم وشي او بیت الله شریف ورته خامخا الله ښي حج هم وشي. نو دا د مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه د خولې خبره ده. د مولانا عبدالحق حقانی رحمت الله علیه په خپله تجربه وکړه او د هغه په رساله کې بیا ما وکاته ما پکې خپله تجربه وکړه. نو الله پاک هغه ټولې خبرې رښتیا کړې چې څه هغه. نو دا چې یو دا او بل استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، په دې باندې هم ګناهونه بخیږي، هم په خدای پاک زامن ورکوي، هم ولا مال ورکوي، قرضونه خلاص کی او مصیبتونه آفات بولیت دوله نه راځي. خو چې دا استغفار د چا کامل سړي نه د دې وظیفه والي او بیا په هغه تعداد باندې وي او د چا سره پکې خبرې نه کوي، ځان لا یو طرف ته کینی او دغه استغفار ووایي. هغه هر څو تعداد چې ورته چا ووایي په هغه تعداد دی وایي. نو انشاءالله تعالی چې د دې د روزګار به هم ډېري، رزق به هم ډېري، هېڅ قسم تکلیف به نه راځي. خو په شرط د دې چې حرام به پکې نه استعمالوي. دا حرام چې یې په ګېډه کې پراته نو بیا مونږ نه قبلېږي، نو استغفار به. نو مطلب دا دی چې لږ په رزق کې پاکیه دي او توبه وباسي او بیا خپل استغفار شروع کړي او دې او داسې کې د شورو نه د ختمېدو پورې دا ما چې کوم ووایي دا الفاظ وایي. الله تعالی به داسې امدادونه شروع کړي چې نه به تنګسیایي او نه به عاجزي نه به فقیري، خدای پاک به چاته نه محتاج وي. ډېر زیاته مننه ګرانو ملګرو. دا و میاں نور بادشاه صاحب چې خپل تاثرات زموږ سره راشریک کړو. ګرانو ملګرو د سادات خاندان سره تعلق لرونکي میاں نور بادشاه صاحب یو ډېر پرهیزګاره انسان دی او انشاءالله زه داسې پروګرام کماله په دې دنیا کې څوک په کروڑو روپۍ راکوي نو زه داسې پروګرام چېرته هم نشم کولی چې زه د یو کس سره کښېنم او زه ووایم چې یاره یا د ده ساختونه ښه دي یا تعویضونه ښه دي او یا دم ښه کوي. خو په کوم ځای کې چې حقیقت او سچای باندې مبني او خبرې نو هلته زه پخپله راځم او بابا به کنوینس کوم کښېنم به ورسره دا خبره اتره به کوم. دا خبره داسې نه ده چې زه ډایرکټ رالم او دلته کښېناستم. دا خبره زه د 1300 کالو نه ابزرو کوم. د دې کسان شته، د دې عیني شاهدین شته او هغه کسان شته. زمونږ د علاقې مفتي صاحبان هم راځي د بابا صاحب سره کښېني، د دوی نه دغه ساختونه علي د هغې سره خبرې اترې کوي. نو په دې کې هېڅ قسم د شک و شبهات خبره نشته. بل دا خبره ده چې بابا خپل جی ډاکټران او هر مکتب فکر والا کسان دلته ما لیدلي دي راځي. پته ما مخکې خو ونه وې دا به زه په کیپشن کې هم ولیکم چې دا خوازخیله کې برسوات کې ګلیباغ سره کیډټ کالج چې دی د کیډټ کالج سره بالکل په نږدو سپالټ پلانټ دی. په دې کې دننه باباجي موجود دي، دلته هم د دوی ډیوټي دی 24 غنټې هم دلته چې دلته تاسو دننه څنګه راشئ نو دلته بابا سره ستاسو ملاقات وشي. بل په سکرین باندې موجود صرف او صرف یو نمبر دی او دا نمبر د بابا خپل نمبر دی. تاسو بابا ته رینګ کولی شئ خپل مسایل لپاره، خو بابا به تنګوي بالکل نه. بابا چې دی ضعیف العمر دی، عمر یې ډېر زیات سیوا دی، د کول پې کولو ډېر زیات صلاحیت پکې هم نشته، کمزورې هم دی، مونږ یې وینو زموږ سره بابا ناست دی او په دې خبرو باندې لږ خفه کېږي هم چې بار بار دی ته څوک کول کوي. خو صرف او صرف د عوام د بلای دپاره بابا مونږ په دې خبره باندې مجبوره کړې دی چې بابا زموږ سره کښېني او دنیا ته ځان وښیي. خو په دې یو شرط باندې چې زنانه به دلته بالکل نه راځي. که د زنانه او سام راځي نو هغوی به خپل خاوند یا خپل والد صاحب یا خپل رور څوک هم دلته کې رالیږلی شي او هغه بل دی نه علاوه بابا چې دی صرف د اتوار او د پیر په ورځ به دلته کې موجود دي. د اتوار او پیر په ورځ تاسو دلته کې راتلی شي. د دې نه علاوه یو ورځ باندې به هم بابا دې کار دپاره دستیاب نه، صرف او صرف دغه 2 ورځې دي. ګرانو ملګرو هم د دې سره زموږ دا نننی پروګرام خپل سر ته رسي. الله پاک دې وکړي چې د دغې خبرو اترو نه ټول څومره هم زموږ مسلمانان وروڼه دي هغوی ته خیر ورسي. انشاءالله یو بل پروګرام سره به یو بل ځای نه ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت پورې وحید الله خان له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.